बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला چې انسان له کم روغ صحت ورکړی دی یقینا دا ډېر غټ لوی نعمت دی او د دې نعمت قدر زموږ سره له پیدا شي چې کله موږ په داسې خطرناکو بیمارو کې مبتلا شو بیا موږ ډېر علاج او ډېر اسباب اختیارو خو لیکن علاج هم زین نیسی او نور هم داسې کوم اسباب چې هغه زین نیسی نو د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام په خپلو مبارکو احادیثو کې د مختلفو سیزونو دپاره دعاګانې چې دي نو هغه ښودلي دي چې مسنون دعاګانې دي نو همدغه شانتي د خطرناکو بیمارو دپاره او داسې د لاعلاجو بیمارو دپاره پیغمبر علیه السلام یو مسنون دعا ده او ډېره مجربه دعا هم ده چا چې هم په دې باندې عمل کړی دی الله تعالی هغوی له چې د صحت ورکړی دی که بالفرض مونږه د دنیایي اسبابو سره سره د دغې مسنون دعاګانو اهتمام وکړو یقینا الله تعالی به مونږ داسې خطرناکو بیمارو کې چې د هغه نه مبتلا کوي خپل علاج به هم کوو دنیایي اسباب به هم اختیارو خو ما یو مناسب وګڼل کله سړی خیال وکړي چېرته اسپتالونو ته لاړ شي یا داسې چېرته یار دوست ویني چې هغه په داسې بیمارۍ کې مبتلا وي نو یقینا سړي سره لږ احساس پیدا شي چې هسې نه الله تعالی زموږ نه هم د صحت دا نعمت واخلي نو پکار دا ده چې مونږ خو یو د الله تعالی شکر ادا کوو په دې روغ صحت باندې او بل د مسنون دعاګانو اهتمام کوو دا یو دعا ده چې ډېر زبردست دعا ده پیغمبر علیه السلام چې څومره دعاګانې دي هغه ټول د خیر نه چې دي هغه ډکې دي نو که نورو معمولاتو سره سره مونږ دا دعا هم په خپل معمولاتو کې شامل کو ان شاء الله العزیز الله تعالی به مونږ د ډېرو خطرناکو بیمارونو وساتي دا دعا الفاظ دا دي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري يا اللهم عافني في سمعي په دې الفاظو سره چې دی نو دا دعا چې دی هغه منقول له پیغمبر علیه السلام نه او معنی هم دا چې اللهم عافني في بدني یا الله ما ته چې کوم جسمانی کم صحت دی په دې کې عافیت راکې اللهم عافني في بصري یا الله مونږ د سترګو د لیدو چې کم قوت دی په هغې کې مونږ ته عافیت راکې او اللهم عافني في سمعي یا الله زمونږ د اورېدو چې کم یعنی د غوږونو په ذریعه باندې چې کوم مونږ اورو الله په دې قوت کې هم مونږ ته چې دی نو عافیت راکړي یقینا جمله امراض چې کله مونږ وي اللهم عافني في بدني د بدن چې څومره بیماری دي چې هر څه دي الله تعالی به چې په هغې کې مونږ ته عافیت راکړي او مونږ د دغې بیمارو نه بچ ساتي دغه شانتي د سترګو دغه شانتي د غوږونو غرض د بدن ټول امراض به ان شاء الله العزیز الله تعالی د دې دعا د برکت چې هغه ختمي او که بالفرض وختي طور باندې څه بیماری را هم شي چونکې دنیا ده داسې مسایل او بیماری راځي به هم نو الله تعالی به ان شاء الله العزیز جل از جل د هغې بیماری شفا چې دي نو هغه عطا کوي